السلام علیکم، زه یم ستاسو هوسټ مشال خان. بندیز پسې بندیز یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان چې کوم کډوال دي په هغوی باندې څه بندیز مخې ته راغلی دي. په هغې به موږ خپل پروګرام کې خبرې کوو. موږ سره به خبریال سید کبیر علی شاه موجود دی. کبیر صاحب بس هرکلی دی. مننه، خوشحاله اوسئ. په خپله هم نه وي غیبه وي مشال. او که نه دا موږ ویورز ویټ کولو چې پته نشته پروګرام مخته نه ځي، خو زه خبر نه وم که نه. صحیح. کبیر صاحب موږ وکتل چې ډېر زیات خلک اوس سهار کې دنیا غاړي ډېر تیزۍ سره روان دي. آیا دا کوم خلک چې روان دي هلته چې کوم خلک الریډي رسېدلي دي نو څومره افغان حکومت هغوی فیسیلیټیټ کړي دي؟ تاسو د تیزۍ خبرو وکړه، تیزۍ سره شیز روان شو خو بیا ورکې واپس داسې سلووالی راشي چې بیخي د تیزۍ هغه پته نه لګي. ډېره مننه. نه تیزوالی خو به زه کوي کبیر صاحب چې سهار په دې دون کې اور دا غاړي روان دي اور ماشومان هم دي خلک هم دي. داسې تیزوالی نن نه 3 میاشتې مخکې هم و. صحیح. دا 3 میاشتې رکاوټ پکې ولې رالو، د دې وجوهات څه دي؟ ټیک. بیا هغه ما مخکې هم دا کیسه تاسو ته کړې وه چې بیا د نوښار د یو سړي د خولې وینا ده چې پولیس والا راشي او ور ووهي او راته وایي چې تاسو سره بس دا خرنۍ ګنټه ده، دې نه بعد بس بیا پته ونه لګي. بیا وي په راتلونکي یو هفته کې هم پته ونه لګي چې موږ تللي یو که نه یو تللي. مشال خبره تاسو د افغانیانو که چې فیسیلیټیټ شوي دي که نه دي په افغانستان کې، موږ که دا خبرې بار بار کوو نو خلک به هم تنګېږي، ځکه چې په افغانستان کې په هر یو شیز باندې بندیز دی نو تا سره د فیسیلیټیټ کولو غم دی چې خپل عوام یې فیسیلیټیټ کو که نه کو. هغې خو بار بار د خپل حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې کوم زموږ افغانیان وروڼه دي چې لکه هغې دې موږ ته داسې څه روزګار راکړي یا داسې وظیفه دې مقرر کړي. کبیر صاحب څه ښه خبره وکړئ، بیا پکې څه ریسټریکشنز را نه شي یا داسې څه خبره چې بیا څه بندیز ولګېدو. نو لکه موږ ګورو که نه بندیز پسې بندیز دی په افغانستان لکه بیا یو بندیز لګېدلی. دا هغه یو فلم وي تاریخ په تاریخ تاریخ په تاریخ، نو دا هغه یو فلم چې کوم دی نو افغانستان ته کنورټ شو، بندیز په بندیز بندیز په بندیز. مشال د دې ځای چې کوم افغانیان وروڼه دي هغې وایي چې موږ ښه په خوشحالۍ خپل ملک ته ځو. لکه به کم سړی وي چې خپل ملک ته به خوشحالېږي نه یا ځي به نه، خو چې په ملک کې خو څه وي که نه، په ملک کې څه روزګار وي، څه مطلب داسې کس چې هغه ضعیف وي هغه ته څه نه وي چې هغه لپاره وظیفه مقرر کړي. ګورئ په پاکستان کې هغې خپل روزګار کوي لګیا دی، په افغانستان کې دا روزګار نشي کولی. دلته یو کس ته یو افغانی دی دلته کار کوي لګیا دی، دا پینټینګز او دا شیونه جوړوي، په دې باندې هم پابندي ده په افغانستان کې. نو ته ما ته ووایه چې دا سړی به هلته څه کوي؟ په کور کې دننه کولو باندې هم پابندي ده، نشي جوړولی، پینټینګ د سره جوړولی نشي. هلته په تاسو وګورئ چې په موسیقۍ باندې پابندي ده، نو موسیقاران به چېرته ځي؟ هغې اوس نه فریاد کوي لګیا چې موږ خو هلته ځو نو تیار مرګ له ځو لګیا یو. په موسیقۍ پابندي ده، ستا په صحت باندې پابندي ده، په تعلیم دې پابندي ده، 422 هسپتالونه کلینیکونه تا بند که، ښځو باندې تا پابندیانې ولګولې. نو ته ما ته ووایه چې دا خلک به چېرته ځي؟ دې خو ویل چې څه د پاسه 100 کارخانې به چې کوم دی په افغانستان کې جوړېږي روانې دي، نو هغه کارخانې چېرته لاړې؟ هغه کارخانې څه شوې؟ موږ په بوډ بازار کې د خلکو سره خبرې کولې، موږ باندې به خلکو کمنټس کولو چې تاسو هسې لګیا یې او هر څه موجود دي، کارخانې هم شته دي او روزګار هم شته دی. دا هغه خلک چې کوم بهر ملکونو کې ناست دي دلته کې کمنټس یې کوي چې زموږ په افغانستان کې هر څه شته دی. نو زه ورته د خپل بیان نه ورکوم، زه ورته د بوډ بازار هغه ویډیو هم موجوده ده په یوټیوب باندې، ولاړ شو دي ګوري دي. هغې په خپلو خبرو کې دا ویل چې په افغانستان کې یو شیز هم نشته چې کوم افغانیان تللي دي زموږ خپل خپلوان، نو هغه بیا په نورو بارډرونو باندې واپس پاکستان ته ځان را رسولی. لکه ته ما ته ووایه نو کبیر صاحب دا دومره خلک چې په دې سات دون کې تکلیف کوي روان دي، لکه دا بیا په نورو طریقو واپس راځي. ګوره جي هغه بېله خبره ده، دې ځل خو ورته زموږ سیکیورټي فورسز هم ښه ټیټ ناست دي، راځي به نه. نوې خبر ته ویل چې بیا څه بندیز دی، نو نوې خبره دا دی کبیر صاحب دا ویور په آخر کې تنګ شي موږ نه، چې کم غیر قانوني افغانیان تللي دي، کم غیر قانوني افغانیان چې د پاکستان نه تللي، نو هغې هر یو شیز یې بلاک کو د پاکستان د اړخ نه. مطلب دا هغوی څونه اکاونټس هر یو شیز چې سم و دلته آیډنټیټي کارت چې لکه دلته چا خبره د بینک اکاونټ یا XYZ چې هر ډاکومنټیشن ټولې والله بلاک کو، ختم یې کو. په افغانستان کې زه درته د دې وجوهات هم وایم. ولې؟ ګورئ پاکستان ورته واضحه خپله پالیسي ښي وه غیر قانوني افغانیانو ته چې تاسو لاړ شئ، تاسو هلته له خپل ملک کې وخت تېر کړئ، هغې نه بعد تاسو ویزه واخلئ، تاسو راشئ دلته روزګار کوئ، هر څه کوئ، پابندي نشته. ما چې تاسو ته خبر وکړه کنه چې په نورو لارو باندې همدغه سړي خبره چې په نورو بارډرو باندې دا خلک راوړې ده، نو د هغې له وجې پاکستان دا پالیسي اختیار کړه خپلې ته چې ډاکومنټیشن هر یو شي والله بلاک کو. نو کبیر صاحب اوس دا خلک لاړ شي، مجبوره کړه پاکستان دې ته مجبوره کړو چې دا کار وکړي. لکه ګوره زه به ووایم چې داسې یو ملک هم نشته دی
چې هغه تا دومره فیسیلیټیټ کړي ایگزیکټلی دا لکه پالیسی نه ده پکار ګوره 40-50 کاله تا غیر قانوني تیر کړ تاسو چېرته نه پولیس کبیر والا دا صاحب، نه دي ویلې دا چې ته دا ریډې زموږ دلته مه ملک لګوه. پالیسی دومره سترانګ نه وه که نه ځکه بس په یو ځای کې هم تاسو ایلیګل دونه ټایم نشئ تېرولی. زه هم دقه خبره کوم که نه مشال چې لکه دا زمونږ یا ښېګړه وه یا کمزوري ووایه خو زه به ورته ښېګړه وایم چې پاکستان لکه ښېګړه وکړه خو هغه ښېګړې نه دي اوس غلطه ناجایزه فایده اخلي لګیا دی. ګوره تاله 50-50 کاله وخت درکړو تاله چې کله دی راتله که دی دا ګیله هم کوي چې یاره پاکستان مونږ سره د مېرنۍ مور سلوک کوي کله چې راتلو نو مونږ ته هرکلی ویلی اوس چې کوم دی نو مونږ وباسي هرکلی تا ته ولې ویلی و په هغه ټایم ستا په ملک کې څه روان و لکه ستا ملک کې څه نو سخت ټایم و نو تا ته واحد پاکستان ستا ګاونډی ملک و مسلمان دواړه مسلمانان رونه دي دغه دي تا ته هرکلی وکړو تېرالی تالی چې کوم دی دلته زینه درکړه تا فیسیلیټیټ کې تا مارکیټونه جوړ کړه تا بازارونه آباد کړه تا چې کوم دی خپل روزګار پکې روان کو نو دې خو دا مقصد نه چې پاکستان تا واغستو چې څنګه هغه د نوښار او که د کوم ځای هغه یو و چې اټکه پورې زمونږ دی نو لکه ګوره دا شي نه لکه دغه کولو د پاکستان خلاف تلله لکه ګوره زه چې یو ځای کې میلمه شم او زه یو 3 ورځې تېرې کړم نو زه به هغه 3 ورځو کې به هم زه د هغه ځي بد نه ویم او ته خو چې کوم دی نو 40-50 کاله دلته تېری لګي ته بیا هم چې کوم دی پاکستان بلیم کوي چې پاکستان ما سره د مېرنۍ مور سلوک کوي نو څنګه تا سره سلوک کوي. ګوره افغانیان لاړه د دې ځای نه څه لاړه لا شته بلا شی شته دا نه چې موږ نه وایو چې نشته دی بار بار پاکستان دې له ډیډلاین ورکوي چې ګورئ تاسو لاړ شئ. ما درته د پروګرام سټارټ کې خبره وکړه که نه پولیس والا لاړ ګوره تاسو لکه د پاکستان لکه زه ورته سلام کوم په دې باندې تاسو ګورئ دا موږ نه وایو دا د هغه افغاني رور خپله کیسه ده چې یو پولیس والا رالو ما ته وروالو چې تاسو سره اخرنۍ ګنټه ده دا یو هفته نه ښکارېدو خو ګا ستا بېعزتي نه کوي که نه اته ته په مینه باندې بار بار وایي مینه باندې درته وایي چې ګوره ته سامان راغونډ کړه ته لاړ شه ته سامان که دې سړي ته اوس زمونږ سیکیورټي فورسز راپاسي او ورته وایي چې شابه زه د مټې ونیسي روان کړي نو همدغه سړی به سبا په سوشل میډیا باندې ویډیو ورکوي چې ما سره بدتمیزي وکړه زما د کور عزت یې واغېست او دی وکړو ویا وکړو او چې دا بار بار ول راځي بار بار ورته وایي چې ته لاړ شه نو دا ورته نه ښکاري نو زمونږ خو دغه ځای کې چې کم دی نو لکه مازغه کار پرېږدي لکه سوچ پرېږدو چې ګوره لکه پاکستان موږ سره څومره ښېګړه کوي ټیک ده ستا په ملک کې روزګار نشته ستا په ملک کې چې کوم دی په هر یو شیز باندې بندیز دی دا خو دلته زه نشم کولاولی که نه یا دا د پاکستان حکومتي چارواکي خو تاله نشي کولاولی ته به ځې ته به په خپل ملک کې ودرېږې خپل ریاست ته به ودرېږې ته به احتجاج کوې ته به ورته وایې چې ماله زما حقوق راکړه زما حقوق څه دي نو چې تاسو خپل ملک ته نه ځئ تاسو خپل ملک نه آبادوئ نو بس هغې خپل ته کې میم زرما او هر څه زما نو بس هغې لګیا دي میم زرما او هر څه زما کوي لګیا دي. ٹھیک اوس څه صورتحال دی کم خلک چې روان دي آیا همدا همداسې تیزۍ کې روان دي یا نه دا به څه ټایم پس بیا سلو شي؟ مشال زما نه دی خیال ځکه چې مونږ ګورو لګیا یو که نه اوس چې کوم خلک دغې بندیز نه او خبر شي چې یو ځل بیا نوی بندیز ولګېدو نو بس دا خلک خو بدلو کې اوس نور هم ګوره پکار دا ده که نه مشال ما چې څنګه خبره وکړه دي له پکار دا دي تاسو ته وویل تاسو لاړ شئ کم سړی ګوره لکه زمونږ د سیاسي پارټۍ لکه خبره زه تاسو ته وکړم یو خبر بل هم راغلی دی ویلی کېږي دا چې زموږ د جماعت اسلامي چې کوم مشر دی سراج الحق صاحب هغه هم دې نږدې ورځو کې افغانستان ته تللی دی صحیح خو هغه به څه خبر راوړي هغه به بیا موږ د خپلو کتونکو سره شریک کوو ګوره مشال دې چې په حیا په عزت باندې لاړ شي نو دې ته به واپس د پاکستان ویزې هم میلو شي خو که دې دلته نه داسې نه ځي په زور زبردستي وباسي او بیا په نورو لارو اختیاري بیا راځي بیا پاکستان حکومت ته پته لګي ګوره دا خو حکومتونه دي دې کې خو ته پټېدی نه شي ته که 100 کاله پټ شي خو آخر به دې روباسي نو که ته ډېر ښه ته په غلا باندې راشه پاکستان کې پروت اوسه ته بهر نه شي راوتې لکه یو کمره کې پروت اوسه ستا ته څه فایده ده نو دې نه خو ته هغه خپل ملک افغانستان ټیک ده بس بندیز دی خو بهر په روډ خو لږ ګرځېدی شي که نه خو به ځې که نه نو ګوره ټیک ده د افغانیانو مجبوریان هم مونږ ته پته ده لکه مونږ بار بار دا خبرې کړې چې مونږ خو بیا هم راوځو د خپل حکومت خلاف احتجاج ریکارډ یا د پرس کلب مخې ته یا اسمبلی چوک کې هغې دا هم نشي کولی نو دا ولې نشي کولی دا ځکه چې الرډي هغې د هغې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغې پیاول نه چې کوم دی نو هغه مونږ وایو که نه په پښتو کې چې د پاسه نه یې په یو غټ لوډ ور اچولی دی
نو لکه هغې ځان دغه کړی دی د افغانستان چې کوم حکومتي چارواکي دي هغې وایي چې بس مونږ یو او مونږ ته څوک مخې ته نه شي دې غریبانان چې احتجاج وکړي نو بس هغې ورپسې هغه زه نشم ویلی په ویډیو کې خپل هغې حق چې کوم دی نو بس داسې برابر کې چې بیا څوک دا وایي هم نه د احتجاج نوم هم نه لري بس کبیر سے بندیز دی کنه اوس خو خبر هم نشي کولی په خبرو هېڅ هم نشي کولی او ما ته دا لګي الله دې نه کړي الله دې نه کړي مونږ خفه کېږو پرې سرته دا ورته ونه وایي چې ګوره د خولې نه بس صاف ورهوانه څه خبرې ونه کېږي نه دا هم بندیز کوو نو نه دي پکار حکومتي چارواکي لکه ګوره مونږ بار بار دا خبره کوو که زمونږ د پاکستان حکومتي چارواکي دي یا ریاست دی یا د افغانستان دي دې له ډېر لوی زړه پکار دی ګوره دې ته پته ده چې زمونږ افغانیان د پاکستان نه را رخصتۍ لګیا دی دې له پکار ده چې دلته یې ولله زینه جوړ کړی وی زینه برابر کړی وی کم کسان چې هغه د روزګار او د دې شینو نه دي پکار چې هغې دپاره وظیفه مقرر کړی وی نو لکه دا شینې چې کړی وی نو لکه دا غریبانان به ولې کړی ده ولې به په عذابېته ولې به په نورو بارډرونو باندې پاکستان ته د راتلو کوشش کولو لکه ولې به نه تله د پاکستان نه هغې وایي مونږ له دې سره کې مونږ 2 منټ هم چې کوم دی په پاکستان کې ښه یو مشر راته ویل چې لکه زما نسوی ده ډګري واغېسته نو لکه دا په دې ډګرۍ باندې څه کوي چې افغانستان ته ځي ځکه چې هلته کې خو بندیز دی دلته کې خو بیا هم زه که نور څه نه چا خبره لږ خو بس ګټي که نه مونږ لا نو مونږ خو وي هغې ته سترګې دي زمونږ خو وي نارینه هم نشته دی چې مونږ له څوک نو مونږ به څه کول هغه ویلو وي ما ته دا هم پته نشته چې زه په افغانستان کې د کوم ځای نو دا د صورتحال دی د افغانستان بس د نوښار نه یو سلسله ده او ښه درنه څنګه چې تاسو په خپلو ټکو کې ویل چې د سهار نه روان دي نو نن خو روان دي ښه مضبوط کړی او الله دې وکړي چې باعزته طریقې سره او ښه په مینه محبت باندې دغسې ټول افغانیان وروڼه لاړ شي زموږ وروڼه دي او زموږ هم زړه کېږي چې افغانستان ته چکر ووهو یو ځل هم د افغانستان ویزه والی شوې ده په پاسپورټ باندې زړه هم ډېر کېږي او الله دې داسې ماحول جوړ کړلی کې په افغانستان کې چې د افغانستان او د پاکستان خلک یو بل سره تل راتلل شروع کی صحیح ډیره مننه کبیر صاحب اور امید زه هم کوم اور زما ویورز به هم کوي چې بل ځل ان شاء الله د خیر خبرې بیا د بندیز خبره را نشي موږ خپل خواهش لرو چې یو خبر مخه ته کیږي بس مجبوری ده سوکو چې خبر سره راځي هغه ورته خایو خدا امید کوم چې تاسو زموږ پروګرام خوښ شوی ته نیکسټ پروګرام پر اجازه غواړم د لوی الله پامان